أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سورہ بقرہ دویم سپارہ آیات نمبر 217. دی آیاتونو کې سوارلسم نمبر حکم بیانیږي. دیارلسم حکم د جهاد بیان شو او سوارلسم چې کومې د حرمت او د عزت میاشتې دي نو پاغې کې د قتال او د جنگ کولو حکم بیانیږي. اصل کې د حضرت ابراهیم علیه السلام د دور نه دا خبر را روانه وه چې دا څلور میاشتې دا د حرمت او د عزت میاشتې وي. په دې میاشتو کې به نه مسلمانانو جګړه کوله او نه به کافرانو جګړه کوله، بلکې کافران چې د جاهلیت په دور کې نو هغوی به هم خپل ځان د حضرت ابراهیم علیه السلام په ملت او په دین باندې ګڼو، نو هغوی به هم د دې میاشتو قدر او عزت کو. اپس کې به هم یو بل سره جګړې نه کولې، مسلمانانو سره به هم جګړې حرامې ګڼلې چې دا موږ یو حرام کار. نو هغه څلور میاشت د حرمت چې دي نو هغه یو ذیقعده ده او دویمه ذوالحجه ده او دریمه محرم. نو دا درې واړه میاشتې پرلپسې دي او بیا وروستو اخره کې څلورمه میاشت رجب د زبرګي میاشت ده. ذیقعده ده موږ در خالی میاشت وایو او ذوالحجه د لوی اختر میاشت او محرم موږ په پښتو کې اسان حسین وایو، اسان حسین محرم. نو دا درې میاشتې چې کوم دي دا یو پرلپسې دي. بیا په دې پسې د څلور خویندې دي نو دغه پکې نه دي. اخره کې بیا زبرګه ده رجب چې ورته مونږ وایو. نو دا رجب میاشت دا د حرمت میاشت ده. نو ذیقعده ذوالحجه او رجب، د ذیقعده ذوالحجه او محرم او رجب. نو د دې میاشتو تعظیم به مسلمانانو باندې هم فرض او په کافرانو باندې هم، کافرانو هم په خپل ځان لازم کړو چې په دې څلورو میاشتو کې به دې جنگ جګړې د یو بل سره نه کولې. اخره کې بیا د حکم چې کوم دی الله پاک جل شانه منسوخ. قاتل المشرکین کافتا په دې آیات سره یا فقتل المشرکین حيث وجدتموهم په دې آیات سره الله دا حکم منسوخ کو. اوس هم مسلمانان چې کوم دی په 12 میاشتو کې د کافرانو سره قتال کولی شي جایز دی. اگر چې د بعضی مفسرونو په اختلاف شته دی، که تفسیر مظهری رحمه الله وی، تفسیر مظهری هغه وی چې اوس هم د دې آیات حکم دا چې کوم دی باقی دی. مسلمانان به د خپل طرف نه په دې څلورو میاشتو کې په یو ملک باندې حمله نه کی په کافرانو باندې، هغه هغه په حمله وکړه دي جوابي کاروایی کولی شي. البته جمهور مفسرین چې کوم دي لکه تفسیر بیزاوی رحمه الله هغه د سوره براءت په لومبنۍ رکوع د دې په منسوخ کېدلو باندې اجماع نقل کړی ده. دغه رنګ تفسیر روح المانی هغه د دې آیات تلاندې د دې آیات په منسوخ کېدلو باندې د دې حکم چې په اشهر الحرم دا کوم څلور میاشتې په دې کې د دې حکم منسوخ شوی دی، یعنی مسلمانان اوس په 12 میاشتو کې جهاد کولی شي. نو په دې باندې هغه هم اجماع را نقل کړی ده. دغه رنګ نور مفسرینو د جمهور مسلک دا دی چې دا آیات منسوخ شوی دی په قاتل المشرکین کافتا یا فقتل المشرکین حيث وجدتموهم باندې، او بعضی مفسرین می چې د حکم باقی دی. خو به هر حال جمهور دا وی چې د دې آیات حکم منسوخ شوی دی، یعنی اوس مسلمانان په دې 12 میاشتو کې
کافرانو سره جنگ کولی شي، د خپل طرف په عمله کولی شي، او هغه عمله کې نو دی جوابي کاروي کولی شي. د دې آیات حکم منسوخ شوی د جمهور دا قول دی. نو دا څلورو میاشتو حرمت او د دې عزت دا د حضرت ابراهیم علیه السلام د دور نه را روانو خلکو به د دې قدر کو او د دې احترام دا چې کوم دی واجب مسلمانانو باندې لازم نو نبی علیه السلام ته چا خبر وکړو چې په یو ځای کې مسلمانان دي او مسلمانانو باندې د کافرانو طرف نه ډیر لوی ظلم کیږي، مسلمانان په زور باندې د مسلمانانو کفر ته اړي. نبی علیه السلام عبد الله بن جحش رضی الله عنه د لخر مشر جوړ کو، سپه سالار جوړ کو، امیر جوړ کو، او د سره تقریبا 400 کسان نو دستا جماعت جوړ کو، د سره اولېګل چې تاسو ورشه او د هغه مسلمانانو دفاع وکړي، ځکه چې مسلمانان په زور باندې کفر ته اړي نو تاسو د هغه مسلمانانو دفاع وکړي. اصل کې مسله هم دا ده چې کله په یو ملک باندې حمله وشوله، کافرانو په مسلمان ملک باندې حمله وکړه، سما بیګا ویلی مو چې په دې ملک والا باندې جهاد چې کوم دی فرض عین شو. البته په ټول عمر کې په دې باندې جهاد فرض عین نه دی، فرض کفایه دی، بس چې یو ډله چې کوم دی موجوده وي چې هغه د کافرانو سره جنګیږي، د ټول مسلمانانو غاړه خلاصه ده. او په یو ملک باندې حمله وشوله، کافرانو په حمله وکړه، نو په دې ملک والا باندې جهاد فرض شو. کو دی دغه طاقت نشي لرلی، دغه مقابله نشي لرلی، د مسلمانانو سره خوا کې کمل دی، په هغه باندې جهاد فرض شو. کو بیا د دوه ملکونو هم د دې کافرانو مقابله نشي کولی، په دې دریم ملک سره جهاد فرض شو. ان تر دې چې په ټول مسلمانانو باندې اخره کې جهاد چې ټول مسلمانان مقابله نشي لرلی، مثال په تور بیا په ټول مسلمانانو باندې جهاد فرض عین شو. نو په فرض کفایه کې دا خبره ده چې کله فرض کفایه وي او سړی جهاد لازمه، نو دی به د مور نه اجازت غواړي، بغیر د مور د اجازت نه دی نشي تللی. دغه رنګ کو په د باندې د چا قرض وي نو دی به قرض ختمي، دغه نه وروسته به جهاد لزي. او چې کله جهاد فرض عین شو نو بیا په دغه فرض جهاد کې، فرض عین جهاد کې د مور او پلار نه اجازت اغستل ضروری نه دي، او د مسلمان قرض خرڅول دا ختمول دا ضروری نه دي. په هر صورت کې به بیا جهاد کوي. نو دغه نبی علیه السلام د خبر راغی چې مسلمانان په زور باندې د جهاد خپل دین نه اړي. نبی علیه السلام عبد الله بن جحش او تقریبا 400 کسان دی ورسره اولېګل. دی چې کله انته کې غزې ته ورسېدل نو دا میاش د جماد الاخرى میاش وه، یعنی څلورمه خور وه، او دغه جماد الاخرى دیرشم تاریخ و. او دی بس بیا برغه چې کوم میاشت شروع کېدل هغه د رجب میاشت و، د حرمت او د عزت میاشت و. په هغې کې د مسلمانانو طرف نه هم د کافرانو د طرف نه هم جنگ ممنوع منع و. نو دی خو په آخري تاریخ ورسېدل، نو دی چې څنګه هلته ورسېدل نو دا خلک پسې راوچت شو، تاسو زموږ د مسلمانانو تپوس کوئ. نو جنگ ونښتو. نو چې جنگ ونښتو نو دی د دغه کافرانو چې کوم سردارو ابن حضرمي نو هغه پکې قتل کو. نو کافرانو خپل کوشش وکړو، مسلمانان په غالب رالل او د دې سردار چې کوم مړ کو ختم کو. نو چې هغې له نوره موقع په لاس باندې ور نه راله نو پروپیګانډا یې جوړه کړله، مسلمانانو د حرمت په میاشت کې جګړه وکړله. دا خو د رجب میاشت ده، مسلمانان خطا شي او ټیک د رجب میاشت وه، د رجب لومبې تاریخ او دی وی دا د رجب نه چې مخکې میاشت جماد الاخرى د دې اخري تاریخ دی، دیرشم تاریخ دی، او هغه میاشت یو کم دیر شو، په دغه ورځ تاریخ نوي شو. نو مسلمانان په دغه غلط فهمۍ کې مبتلا شو، جهاد یې وکړو. نو دې کافرانو پروپیګنډا چې کوم دی جوړه کړله چې مسلمانانو د حرمت د میاشتې قدر ونه کړو، د هغې عزت یې ونه کړو، دوی لویه ګناه کړې ده. نو چې کله مسلمانان راغلل نو دوی ډېر زیات خفه شو مسلمانان، او ډېر پریشانه شو، ډېر ملامت شو. نو بیا راغلل د نبي علیه السلام نه یې تپوس وکړو چې د الله پیغمبره یسألونک، دوی تپوس کوي د تا نه. مسلمانان راغلل د نبي علیه السلام نه تپوس کوي، موږ د حرمت په میاشت کې جهاد کړی دی، حالانکه موږ ته پته نه ده لګېدلې. موږ خو چې جماد الاخرى دیرشم تاریخ دی، هغه د رجب لومبې تاریخ و، د حرمت میاشته شروع وه، موږ ته پته نه وه. موږ به ابن حضرمي چې کوم دی قتل کړی دی، نو ګناه مو کړې ده. نو یا دا چې صحابه کرامو هم تپوس وکړو. بعضې روایتو کې دي چې دغه کافران په خپله رالل او نبی علیه السلام ته ویل چې د الله د اعتراض په توري ووایي چې د الله پیغمبر دی مسلمانانو د حرمت او د عزت په میاشت کې زموږ مشر قتل کړی دی، ابن حضرمي قتال یې کړی دی، دوی خو لویه ګناه کړې ده. نو کافرانو هم تپوس وکړو او مسلمانانو هم ویرېدل چې موږ خو لویه ګناه شوې ده، د حرمت په میاشت کې موږ قتال کړی دی. نو یسألونک، دوی تپوس کوي د تا نه ای پاک حبیبه عن الشهر الحرام، د عزت میاشت کې
قتال فيه د قتال په حق باندې، عن الشهر الحرامي د عزت میاش کې، قتال فيه د جنگ په حق باندې، د قتال په حق باندې. قل او د ای پاک حبیبا قتال فيه، قتال کول جنگ کول فيه به د میاشي کبیر غټ ګناه دی. الله پاک نبی علیہ السلام د وجود دا خلق ستانه تپوس کی، مسلمانان درنه تپوس کی یا دا کافران درنه تپوس کی چې د حرمت په میاشت کې څوک چاکتر کړو دې څه سزا ده، څه جرم دی، او دا ټیک ټیک نه دی. یسالونک دوی تپوس کی د تانه ای پاک حبیبا عن الشهر الحرامي د عزت تمیاشت، د عزت په میاشت کې قتال فيه د قتال کولو په حق باندې، د جنگ کولو په حق باندې. نو قل او ای پاک حبیبا قتال فيه، قتال کول جنگ کول فيه په دې میاش کې کبیر سخت ګناه دی، لوی ګناه دی. خرستو بس وکه د وصد او من کول عن سبیل الله د لارې د الله نه، یعنی د دین د الله نه. د کافرانو خود په دغه میاش کې مسلمانان به په زور د اسلام نه اړول، تکلیفونه به ورته رسول، نو د اسلام نه به اړول. نو دلته وی وصد، الله وی ټیک دا خو لوی ګناه دی، دی خو لوی ګناه کړی دا، خو دې دا ګناه او په غلطۍ سره کړی دا، په غلط فهمۍ کې مبتلا شوي دي. نو ټیک ته چې لوی ګناه دی، خو وصد عن سبیل الله منع کول د الله د لارې نه، یعنی د الله د دین نه. تاسو چې دا کوم مسلمانان په زور د الله د دین نه اړول، وایي دا څه وړوکی ګناه دی. وصد عن سبیل الله او منع کول د الله د لارې نه، وکفر به او کفر کول د الله، یعنی د الله کفر کول. د کافرانو د الله کفر نه کو، او په بیت الله شریف کې دی 360 بوتانو اخی د عبادت لپاره، د هر ورځ جدا جدا بوتو. وکفر به او کفر په الله سره. والمسجد الحرام او د مسجد حرام، یعنی د خانه کعبه نه منع کول. چې کله مسلمانان رالل او د ذی قعده میاشت وکنه، هغه هم د حرمت میاشت وکنه، د عمرې د پاره چې نبی علیه السلام او صحابه رالل، نو د ظالمانو منع نه کړل د حرمت په میاشت کې، او دی خپل نیت اونکو د قتالو، مسلمانانو سره جګړه ونه کړله. والمسجد الحرام او منع کول د مسجد حرام، یعنی د خانه کعبه نه. مسجد حرام خانه کعبه بیت الله شریف ته وي. و اخراج او وستل اهله د خانه کعبه د اهل، یعنی د مکه مکرمه چې کوم خلق دي، د مکه مکرمه اهل چې کوم د مکه مکرمه اوسیدونکي دي، نبی علیه السلام او صحابه کرام ته مراد دي. و اخراج او استل اهله د اهل منه د دین د مکه مکرمه نه، نو دا وړوکی ګناه دی. دی ظالمانو نبی علیه السلام او صحابه کرام په هجرت مجبور نه کړل، قسمه قسم تکلیفونه به ورته رسول، د خپل کلونه، د خپل کورونو نه، د خپل جدادونو نه د کافرانو په هجرت مجبور کړل. او نبی علیه السلام چې کله تلو، ابوبکر صدیق رضی الله عنه فرمای په لار به بیت الله شریف ته قاتل، سترګونه به اوخ کې بيدلې، زما زړه ستانه نه کی خدا ظالمان مې د کې نه پری. الله وی دا ټول ګناونه ټیک ته چې دا قل قتال فيه، بشک قتال کول فيه به د میاشت کبیر غټ ګناه دی. الله وی دا غټ ګناه دی. هو صد عن سبیل الله، من کول د الله د لارې نه، د الله د دین نه. وکفر به او کفر کول په الله سره. والمسجد الحرام او د مسجد حرام نه من کول د مسلمانانو. و اخراج اهله او وستل د مسلمانانو منه د مکه مکرمه نه اکبر من عند الله، دا لوی ګناهونه دي په نزد الله باندې. تاسو ته خو چې کوم دی هغه یو ګناه ښکاري، اگر چې هغې په غلطۍ باندې کړی دی، خو یو ګوته بل ته نیسي نو څلور ګوتې خپل ځان ته راځي، نو تاسو یې دوه لوی ګناهونه کړي دي. والفتنة اکبر من القتل، او الله فرمایي چې دا فتنه دلته مراد چې کوم دی شرک او کفر دی. والفتنة او فتنه یعنی شرک او کفر اکبر، دا ډیر لوی ګناه دی من القتل، د قتل نه ډیر لوی ګناه. سړی قتل وکړي، مسلمان بې ګناه هم قتل کړي، نو ډیر لوی ګناه دی د مسلمان قتل کول. خو کو دی د مسلمان دا قتل جایز نه ګڼي، یعنی حرام یې ګڼي چې ما کړی دی خو ګناه مې کړی دی، یو ورځ نه یو ورځ به دی د جهنم نه راووځي. او که یو سړی دا ګڼي چې نه دا خو ما ښه کړي دي، حلال کار مې کړی دی، نو په دې خو دی کافر شو، دی بیا همیشه دپاره چې کوم دی په جهنم کې پروت. خو که یو سړی مسلمان قتل کي بغیر د ګناه قتل یې ګناه یې ګڼي، یو ورځ نه یو ورځ به دی د جهنم نه راووځي. خو دا قتل د فتنه چې کومه د شرک، جو سړی په شرک باندې مړ شو نو همیشه دپاره دی په جهنم کې کیدی شو دی د جهنم نه بیا نه راوځي. نو الله ځکه فرمایي چې والفتنه، دا فتنه چې کوم د شرک دا اکبر من القتل، دا ډیر لوی ګناه دی د قتل نه، ځکه دا قاتل خو به یو ورځ د جهنم نه راوځي کنه. او دا چې کوم قاتلانو دي خو د جهاد په نیت باندې تللي
او په غلط فهمۍ کې چې کوم دی په اشهر حرم کې چې کوم دی قتال کړی دی په غلط فهمۍ کې تکسته هونه دی کړی والفتنه دو فتنه اکبر من القتل دا ډیر لوی ګناه دی د قتل نه ولا یزالون الله دې دا خبره کوي چې ټیک ته د مسلمانانو قتال وګو په غلطۍ وکړو دا ټیک ته ګناه دی په دې میاشي قتال کول ګناه دی خدا تاسو چې کوم ګناونه کړی مسلمانان خو د مسجد حرام نه د حرمت په میاش کې منع کړی دي مسلمانان خو د خپل کلو د خپل کورونو د خپل جیدادونو نه استلی دي او دغه رنګ مسلمانان خو د دین نه اړولې دي خپل کوشش خو په کړی دی دا دومره کارونه چې کړي دا خو تاسو هم ګناونه کړی سره مسلمان د ګوته منی سي والفتنه تو فتنه اکبر من القتل دا ډیر لوی ګناه دی من القتل د قتلنا ولا يزالون او دوی همیشه یقاتلونکم تاسو سره به قتال کوي جنگ به کوي مسلمانانو ته وشي دا کافران به همیشه تاسو سره جنگ کوي حتی تر دې پورې يردوکم چې دوی تاسو واړوي عن دینکم تاسو د دین دی به تر هغه پورې تاسو سره جنگ کوي دا کافران چې ترسو تاسو مسلمانان دي د خپل دین د مسلمانانو نه اړولي ان استطاعوا هر کله چې ان استطاعوا کو چې د دوی وس وشي کو د دې کافرانو وس وشي دې تاسو سره بلګي تر هغه پورې به قتال کوي جنگ مد سره کوي مسلمانانو ته وي چې ترسو تاسو د خپل مسلمانانو د دین نه اړولي و مَن يرتد او څوک چې مرتد شي واپس وړي منکم لتاسنا عن دینه د خپل دین او دغه د مرتد حکم بیاني و مَن يرتد او څوک چې مرتد شي یعنی اسلام پریږدي کفر ته لړ شي منکم لتاسنا عن دینه د خپل دین و مَن يرتد او څوک چې مرتد شي یعنی واپس شي منکم لتاسنا عن دینه د خپل دین فیمت او مړ شي او هو کافر او د کافر وي فاولئک حبطت نو هم دا خلق تی حبطت چې ضایع شول اعمالهم عملونه د دوی په دنیا په دنیا کې والآخرت او په آخرت کې نو په دنیا کې د عملونه ضایع شول او په آخرت کې چې کوم د عملونه ضایع شول دنیا اعمال ضایع کېدل دادي چې د کوم بیبي دا په باندې طلاق شول کوم سړی چې مرتد شو د اسلام نه ووړېدو نو د چې کوم بیبي دا نو دا بیبي په باندې طلاق شول بغیر د قاضي د فیصلې نه د دوړو فرقت واقع شو طلاق واقع شو ځکه چې بیبي مسلمانه ده او د کافر شو نو دی طلاق واقع شو دغه رنګي کو د دې دا کوم سړی چې مرتد شوی دی د دې څوک وارث وفات شو نو داغه په وراثت کې دته میراث نه ملایوي د میراث نه محروم شو ځکه مرتد ته میراث نه ملایوي دین د دوړو جوړه مسلمان دی او دا بل چې کوم مرتد شوی دی هو کافر شو نو د مسلمان میراث کافر نشي اغستلی او د کافر میراث مسلمان نشي اغستلی نو حبطت اعمالهم فی الدنیا په دنیا کې دا چې بیبي هم طلاق شوله او دویمه دا چې د عمل دغه د په میراث کې به سم نه ملاويږي د څوک وارث مړ شي دغه رنګ د روجو او د مونځو او د صدقو غټول خیراتونه څومره ثوابونه چې د کړي دي ته ملاویدل په حالت اسلام کې نو په حالت ارتداد کې د هغه ثوابونه نه ملاويږي هغه چې کوم دی ختم شول نو دنیا کې خدا چې بیبي په طلاق شوله په وراثت کې ته سم نه ملاويږي او دغه رنګي والآخرت حبطت ضایع شول اعمالهم عملونه په دنیا کې نو په دنیا کې چې بیبي هم طلاق شوله او په وراثت کې ته سم نه ملاويږي والآخرت او په آخرت کې عملونه څنګه ضایع شول د جسمر روجي نیول دي د جسمر زکاتونه ورکړل دي د جسمر حجونه کړی دي د ټول ثواب ختم شو دا وته نه ملاويږي دا ثوابونه دته نه ملاويږي دغه رنګي دا د دې سړي جنازه به نه کیږي د دې سړي کوم سړي مرتد شو دی مړ شو د جنازه به نه کیږي دغه رنګي جنازه هم او د مسلمانانو په مقبره کې نشي دفن کولی ځکه دی کافر دی کنه نو کافر به د مسلمانانو په مقبره کې نشي دفن کولی او اوس دې خبره کې یو سړی مرتد شو او بیا دی واپس اسلام ته راغی یو سړی مرتد شو او دی بیا واپس اسلام ته راغی سړی مرتد شو د اسلام نه ووړ کفر ته لاړ او بیا دی دوباره مسلمان شو اوس په دې کې اختلاف دی چې دی دا کم سړی چې واپس اسلام ته راغی نو آیا دی سړی چې په ډومبي وخت کې دی لا مرتد شوی نو د په حالت اسلام کې حج کړی دی د روجي نیولې دي د زکاتونه ورکړي دي د نور د خیر کارونه کړل دي نو چې دی مرتد شو د ارسه ختم شو امام ابو حنیفه رحمه الله کې اختلاف دی امام ابو حنیفه رحمه الله وی چې د په حالت ارتداد سره چې دی مرتد شو
د حجونه ختم شو، د نیکو اعمالو هغه ثواب هم د په آخرت کې نه میلاویږي. او امام شافعي رحمه الله وایي چې نه، دی مرتد شو او بیا دوباره اسلام ته راغی. امام ابو حنیفه رحمه الله وایي چې دی مرتد شو بیا دوباره اسلام ته راغی، نو دی خو دوباره اسلام ته راغی، د چې کوم حجونه کړي دي، د چې کوم صدقې ورکړي دي، د چې کوم منځونه کړي دي، ټول ثواب ختم شو. په حالت ته اسلام کې هم بیا الله نه ورکوي. او امام شافعي رحمه الله وایي چې نه، دی واپس مسلمان شو، نو د چې په لومړي اسلام کې کوم منځونه، روژې، صدقې کړي دي، حجونه یې کړي دي، د هغې ثواب بہت میلاوي. او ثمره اختلاف په دې ځای کې راوځي. مثال یو سړی مرتد شو، اسلام نه واوړېدو، څه وخت په کفر کې تیر کو، واپس اسلام ته راغی، نو چې راغی نو د په حالت ته اسلام کې د صاحب استعدادو، د سره پیسې وي، مالدارو، د حج کړی دی. نو حج مسله دا ده چې حج یو پیره چې کوم دی په انسان باندې په ټول عمر کې فرض کیږي. بیا کو د سره پیسې وي او کو سره نه وي، کو د کې شرایط ته حج وي او کو پکې نه وي، فرض پې نه دی. البته کو دې نفر کېږي، نفل کېږي، ثواب پکې ډېر لوی دی، خو فرض پې نه دی. نو امام ابو حنیفه رحمه الله وی چې یو کس په حالت ته اسلام کې حج وکړو، دی واپس کفر ته لاړو، مرتد شو، واپس بیا اسلام ته راغی، نو کو دغه شرایط ته حج موندلی شي، مطلب د سره دوره خرچوي د خپل ضرورتونو علاوه، چې دی حج ته تللی هم شي، واپس راتللی هم شي، او په کم وخت کې چې دی په حج کې پاتې کیږي، نو د اولاد، د بچو نان نفقه هغه هم د دې سره موجوده وي، د باندې دوباره حج فرض ده، نو به حج لوړه تللی دی. امام ابو حنیفه رحمه الله وی. او امام شافعي سی وی چې نه، دی واپس اسلام ته راغی، نو د هغه حج بیا دوباره راوپس شو، یعنی د حج نه دی ختم شو. امام ابو حنیفه رحمه الله وی چې د مخکنی ټول اعمال ختم شو، دوباره ته بیا په اسلام سره نه میلاویږي. او امام شافعي سی وی چې دوباره اسلام ته راغی، نو بیا د هغه میلاویږي. دغه رنګي کافر اصلي شه دی. کافر اصلي مطلب دا چې پیدایشي کافر دی، د اسلام نه کفر ته نه دی تللی، بس د وخت چې کوم دی کافر دی. نو دې کافر مبارک دا خبره ده، او دې کافر په حالت ته کفر کې نیک کارونه کړي، چاله مثال په تور کوی استلی وي، چاله چې کوم دی مدرسه جوړه کړې وي، جماعت جوړ کړی وي، یا چې کوم دی چاله لار کوڅه جوړه کړې وي، نو د په حالت ته کفر کې دا نیک کارونه کړي دي، نو د نیکو کارونو دا ثواب به موقوف دا به انختی ځوړن به معلق پیدا انختی وي. خو دې مسلمان شو، نو الله پاک به دته د نیکو کارونو کمې چې په حالت ته کفر کې کړي دا بوله ورکي، او کنه دې مسلمان نشو په کفر باندې مړ شو، بیا خو هر څه اوس بیا خو الله پاک ثواب نه ورکي. خو البته دې مسلمان شو، نو الله پاک جل شانه ورله بیا دې ثوابونه ورکي. نو دا دې بارکي دغه رنګ د مرتد د پردام حکم دی چې کوم سړی د اسلام نه ووړېدو، نو عام کافر شدي، عام کافر دې کو جزیه ورکي، نو دنه به جزیه قبلولی شي، اسلامي حکومت دی دنه ټیکس قبول کی، ته امن ورکي. او کنه یو سړی چې کوم دی مرتد شو، نو عام کافر نه به جزیه قبلولی شي، خو یو سړی د اسلام نه ووړېدو، دې سړی نه به جزیه نشي قبلولی، بلکې د حکم چې کوم دی چې د قتل کړی شي. کو نارینه وي نو د قتل کړی شي، او کو زنانه وي او دا مرتد شي، نو د حکم بیا دا شي دا به همیشه لپاره په قید او جیل کې واچولی شي. نو د احکامات دا د بل عام کافر نه پیدایشي کافر نه سخت. نو دلته الله فرمایي ومن يرتد، او څوک چې مرتد شي منکم لتاسو نه عن دینه د خپل دین نه، ومن يرتد او څوک چې واپس شي منکم لتاسو نه عن دینه د خپل دین د مسلمانۍ د اسلام نه، فیموت او مړ شي او هو کافر او د کافر په دې حال کې چې د کافر په حالت ته کفر کې مړ شي، نو فاولئک هم داخلك تي حبطت اعمالهم جزاء شل اعمالون د دوی په دنیا کې هم چې بي هم طلاق شو، په وراثت کې دوی سم نه ملاويږي، والآخرت او په آخرت کې هم چې څومره نیک اعمال کړي په آخرت کې دې څه قسمه ثواب نه ملاويږي. واولئک هم داخلك تي اصحاب النار، د ور خاوندان جهنم والا، هم فيها دوی په جهنم کې خالدون همیشه د پاره. ان الذين بشکها کسان امنوا چې ایمان راوړي دي، والذین ها کسان اوس دې کې هغه مسلمانانو تسلی ده، دغه چې مسلمانانو سوال کړي چې موږ د حرمت په میاشت کې قتال شوی دی، د الله پیغمبر د موږ ګناه کړی ده، دې په ځل کې دوه شکونه چې الله موږ معاف کړي او کنه، دویم دا چې الله پاک موږ له دې جهاد ثواب راکړي کو بران نکي، الله پاک داغي تسلی ورکړي چې بالکل تاسو ته الله پاک ګناه معاف کړي چې کوم تاسو په غلطۍ باندې کړی دي، او دویم دا چې دې جهاد ثواب هم الله تاسو له درکړي. ان الذين بشکها کسان امنوا چې ایمان راوړو، والذین ها کسان هاجروا چې هجرت وکړو، وجاهدوا او جهاد وکړو فی سبیل الله پلار د الله کې، پلار د الله کې د الله د رضا لپاره جهاد وکړو، اولئک هم داخلك تي يرجون چې دوی امید لري رحمت الله د الله د رحمت، یعنی د الله د ثواب.
چې کوم خلکو دا وګڼي دي صحابه خو هجرت هم کړو او جهاد هم کړو نو الله وی دا د الله د رحمت او د الله د ثواب امیدوار خلک دي ځکه چې دی جهاد کړی دی او دویمه خبره دا چې دی کوم قتل کړی دی نو دی خو په خطای سره کړی دی مطلب دی د خدا پته نه و چې د حرمت میاشته نو والله دا غلطی چې کومه ده نو والله الله تعالی غفور رحیم بهون کې مهربان دی دا غلطی بول الله پاک وبخي یسالونک دوی تپوس کوي د تانه عن الشهر الحرام د عزت مند میاشتې په عزت مند میاشته کې قتال فيه قتال د قتال فيه د قتال په باره کې د قتال په حق لباندې یسالونک دوی تپوس کوي د تانه عن الشهر الحرام د عزت مند میاشته کې قتال فيه د قتال په حق لباندې د جنگ په حق لباندې قل اوه وته اے پاک حبیبا قتال فيه کبیر قتال جنگ کول فيه په دې میاشته کې کبیر سخت ګناه دی غټ ګناه دی وصد او من کول عن سبیل الله د لارې د الله نه وکفر به او کفر کول په الله سره والمسجد الحرام او من کول د مسجد حرام نه ان د خانه کعبه بیت الله شریف نه واخراج او وستل اهله د مکه مکرمه د خلق منه د مکه مکرمه نه اکبر دا ډیر لوی ګناهونه دي دا ډیر لوی ګناه دی عند الله پنځ د الله باندې والفتنه او فتنه یعنی شرک اکبر دا ډیر لوی دی ډیر لوی ګناه دی من القتل د قتلنا ولا يزالون او دوی همیشه یقاتلونکم بجنگ کوي تاسو سره قتال بکوي تاسو سره حتی تر دې پوري يردوکم چې دوی واړوي تاسو عن دینکم تاسو د دین نه یعنی د اسلام نه ان استطاعوا کچره وسع وشو ومن يرتد او سوق چې ووري منکم لتاسنا عن دینه تاسو د دین نه یعنی عن دینه د خپل دین نه یعنی د اسلام نه فیموت او مرشي او هو کافر او دی کافر وي یعنی په حالت د کفر کې مرشي اولا فاولئک هم دا خلق دي حبطت چې ضایع شول اعمالهم عملونه د دوی په دنیا کې هم والآخرت او په آخرت کې هم واولئک هم دا خلق دي اصحاب النار دا خوندان د جهنم د ور دي یعنی د جهنم دي هم فيها دوی په دې جهنم کې خالدون همیشه د پاره وي ان الذين بشك هاغسن امنوا چې ایمان وروړو والذین هاغسن هاجروا چې هجرت وکړو وجاهدوا جهاد وکړو فی سبیل الله پلار د الله کې اولئک هم داخلکتی يرجون چې دوی امید لري رحمت الله د الله د رحمت یعنی د الله د ثواب والله الله تعالی غفور رحیم بهون کې او مهربان دی یسالونک دوی تپوس کی د تانه پاک حبیبا عن الشهر الحرام د عزت مند میاشت په عزت مند میاشت کې قتال فيه د قتال کولو مبارکی قل اوای وته پاک حبیبا قتال فيه کبیر قتال کول په دې میاش کې کبیر غټ ګناه دی وصد عن سبیل الله ومن کول د الله د لارنا وکفر به او کفر کول په الله سره والمسجد الحرام او د مسجد حرام نه من کول یعنی د مسلمانانو واخراج او وستل اهله د دې د اهل یعنی د مکه د مکرمه اهل چې کوم دی نبی علیه السلام او صحابه مراد دي منه د مکه مکرمه نه اکبر دا ډیر بے گناہ دی عند الله پنځ د الله والفتنه تو فتنه یعنی شرک اکبر ډیر بے گناہ دی من القتل د قتلنا ولا يزالون او دوی همیشه یقاتلونکم بتا سره جنگ کوي قتال بکوي حتی تر دې پوری يردوکم چې دوی واړوي تاسو عن دینکم تاسو د دین نه ان استطاعوا کچره وست دوی اوشو ان استطاعوا کچره د دوی وس اوشي ان استطاعوا کجره د دوی وس اوشي ومن يرتد او سوق چې ووړي دو منکم لتاسنا عن دینه د خپل دین نه یعنی د اسلام نه فیموت او مړ شو وهو کافر او د کافر ان په حالت د کفر کې مړ شو فاولئک هم داخلك تی حبطت چې ضایع شول اعمالهم عملون د دوی په دنیا کې والآخرت او په آخرت کې اولئک اصحاب النار هم داخلك تی چې خوندان د ور دي یعنی د جهنم دي هم فيها دوی په دې ور کې یا په جهنم کې خالدون همیشه د پاره وي ان الذين بشك هاغسن امنوا چې ایمان وروړو والذین هاغسن هاجروا چې هجرت وکړو وجاهدوا جهاد وکړو فی سبیل الله پلار د الله کې اولئک هم داخلك تی يرجون چې دوی امید لري رحمت الله د الله د رحمت یعنی د الله د ثواب والله الله تعالی غفور رحیم بهون کې مهربان دی الحمدلله رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله واصحابه اجمعین
الہ العالمین ته زموږ نه راضي شي. الله زموږ لوی واړه ټول ګناهونه معاف کړي. خدای سمو واورېدل د عمل کولو توفیق او طاقت راکړي. الله زموږ دا درس خالص ته خپل رضا وګرځي. الله په خپل دربار کې قبول او منظور کړي. الہ العالمین موږ ډېر ګناهګار او خطاکار او سیاکار یو. الله زموږ ټول ګناهونه معاف کړي. څومره بیماران دي الله ټولو ته شفای کامله عاجله مستعمره ورکړي. څومره قرضداري د قرضونو نه اخلاص کړي. الہ العالمین څومره پریشانه حالې پریشانۍ ختم کړي. الہ العالمین څومره ناحقه بندیوان دي د بند نه آزاد کړي. الہ العالمین د فلسطینیانو مدد او نصرت په خپل قدرت او طاقت سره وکړي. مقابله کې چې کوم اسرائیل دی الله د خپل قهر او د غضب په سپېړه باندې ووهي. الله په ټوله دنیا کې الہ العالمین اسلام عام کړي. الہ العالمین خپل دین عام کړي. الہ العالمین مسلمانانو ته فتح او کامیابی ورکړي. مجاهدینو ته فتح او کامیابی ورکړي. الله خاتمه زموږ د ټولو بالخیر او بالایمان کړي. په وخت ځن کدن د زړه په صدق سره په جواب زموږ دا کلمه چالو کې لا اله الا الله محمد رسول